السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو، نن یو خاص مسأله د تاسو سره شریک کوم. هغه مسأله دا ده چې هغه کسان چې هغه په جماعت سره لمونځ کوي، هغه کسان په لمانځه کې یو دومره غټه غلطي کوي چې د هغه غلطي د وجې د دوی با جماعت لمونځ ګرځه سوی نه دی. دی چونکې مطمئنه دی چې ما لمونځ په جماعت سره وکړي، لہذا خوشحاله هم یې، مطمئنه هم یې چې زما په ذمه چې کوم د الله د خوا څخه ذمهداري وه هغه پوره شوه، حالانکې هغه نه یې پوره شوې. حتی کې چې بیا دا سړی بغیر لمانځه تر هغه وخت ووځي. د هغه دا مسله ده چې کله امام صاحب په لمانځه کې رکوع ته ولاړ شي، نو دا مقتدیان چې دي یا زموږ مسلمانان ورونه هغه په جلدبازي کې راسي، دا نیت چې تړي، دا نیت دی د رکوع په حالت کې وتړي، سر یې نجوخي، سر یې کښته دی په هغه حالت کې الله اکبر وکړي چې دا نیت تړل کېږي، د هغه بعد بیا په رکوع کې شریک شي. حالانکې شرعي مسأله دا ده چې د ده نیت نه دی تړل سوی، د ده تکبیر تحریمه نه ده سوی. که څه هم د رکوع په حالت کې الله اکبر ویلی دی، لیکن هغه د تکبیر تحریمه نه ده. ولې تکبیر تحریمه په ولاړې لازمي ده او تکبیر تحریمه په ولاړې فرض ده. ولې دی خو جوړ روغ دی، لیکن هغه د رکوع په حالت کې نیت وتړي، لہذا د ده لمونځ شروع سوی نه دی. چې لمونځ شروع سوی نه دی، نو بیا به لمونځ ختمیږي څنګه؟ نو چې لمونځ ختم سوی نه دی، د خو ګرځه لمونځ ونه کوي. نو لہذا داسې کسان، داسې مسلمانان، هغه چې کله تاسو په جماعت کې شریک کېږي، امام صاحب رکوع ته ولاړ شي، جلدبازي مه کوئ، تلوار مه کوئ. یو رکعت دی که تا ونیوئ، دا خو د الله مهرباني ده. که دې نه ونیوئ، ورته بیا راوګرځئ. په شریعت کې خو د دې حل شته. او دویم د لمانځو احتیاط او اهتمام وکړئ چې څومره په تسلي او په سکون سره یې وکړئ. ولې اکثره خلک وایي زه لمونځ کوم بیا هم بې سکونه یم. نو د هغه دپاره جواب دا دی چې هغه د خپل لمونځ په سکون سره کوي، نو بیا به انشاءالله د لمانځه بعد هم ودته سکون میلاو شي. السلام علیکم ورحمت الله.